د ټول ملک په شان په سوات کې هم د کرونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د پولیس او د تنظیمونو مشران په خپلو هلو ځلو کې مصروف دي. خدایي خدمتګار تاج ناظم د ګلکدې په خلکو باندې پرې ماسکونه د وبایي مرض نه د خلاصي لپاره لیکل شوې دواګانې تقسیم کړلې. څومره چې زما نه کېږي او زما د جیب خرچ نه زه لګیا یم، لکه مثال په طور خپل کوشش کوم 100% اپنے مداب کے تحت په دې علاقه کې ګرځم، د خپلو پولیسو ورونو سره د ډاکټرانو صاحبانو سره د کلي د خلکو سره د عام ولس سره دا یو دعا ورکوم او د هغې وضاحت کوم د خلکو ته چې کومه وبا راغلې ده نو دا ډېره یو ناکاره مرض دی. په خپل هم د ډاکټر پیشې سره لږ منسلک یم، نو په دې خبره باندې پوه یم، نو د آګاهي مهم دپاره راوتی یم په دې لاره باندې په خپل نیبر کونسل کې خاص کر په خپل کور په دې کې مې دا کمپین شروع چې لکه څونه آګاهي کمپین زمانه کېږي، نو دا یو جذبه لرم. د سرکل سیدو شریف د پولیسو مشر محمد اسحاق خان هم دغه وبایي مرض نه د بچ کېدو لپاره په فرنټ لاین باندې ډیوټي کولو والا پولیس باندې ماسکونه تقسیم کړل او د عوامو نه غوښتنه وکړه. زه خو د خپل سرکل په حیثیت یو مشر د عوامو ته دا خواست کوم چې زما پولیس کم ځای په ډیوټۍ ولاړ دي چې د دې سره تعاون وکړي، او زه د عوامو ته دا اپیل کوم چې خپل خپل کورونو کې کینی او غیر ضروري دي بالکل بهر نه روزي، چونکې دا کرونا وایرس شروع دی او په دې د سخت عملو کې خپل کورونو کې دي کینی. که چېرې د هر یو کلي محلي مشران دغه شان د خپل قوم پاملرنې سره د حکومت په حکمنامو باندې عمل وکړي، نو ډېر زر به موږ د کرونا وایرس سره د روان جنګ ګټه په خپل نوم کړو. صمد انجم، پاسون نیوز، سیدو شریف، سوات.